اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. قرآن پاک دغه درویشتام اور څلورویشتام آیات تی سورہ بقرہ والا دا دینه مخکې دوا آیاتونه کوم تیر شولو یویشتام اور دویشتام هغه دوه آیاتونو کې الله جل شانه توحید بیان وکړلو چې الله یو دا امغه الله عبادت کوي چونکی د دین بنیاد هغه په دوه ستنو باندې دا خوست کر هغه کې توحید لا اله الا الله او بل رسالت محمد رسول الله نه الله په توحید اثبات وکړلو څو ګورا تاسو عبادت کې دیو الله ویلي عقلی دلیل یو سره ویلو چې زمکه د الله په کړولیا د سی چوکم نشي کولا اسمون د الله په چات جوړ کړه د سی چوکم نشي کولا اسمون نه او به الله روري بل چوکم نشي کولا او څو اوبر اوري دي سره زمکه نه غلا او میوارو بوسي د سی چوکم نشي کولا څکله د اټول کورونه چوک نشي کولا ټول عجیز دي چوکي کوي الله هی کوي څکله الله کوي ینده الله عبادت هم کوي دغه مشرکین کوم هغه په دې خبر باندې اعتراض وکړو دا کومه خبره ده د توحید ولا دا اعوذ بالله د الله کلام نه ده دا کلام قران پاک د الله کلام نه ده او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله حق پیغمبر نه ده اعتراض وکړو ځم اعتراض دغه دا وکړو چې دا څنګه دی الله په کلام کې درې شي دی الله په کلام کې الله جل شانو مثالونه بیني ایغنی ولا مثال بیني دغه یلا کلام کې دل نشي چې الله په دې وړ وړ خبري او وړ وړ مثالونه بیني نو هغه په دې باندې اعتراض وکړلو نو الله جل شانو په دې آیات کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې تصدیق به نه زدا د الله په کلام دا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دا الله کلام د څه طریقې سره دا سکچې ته تاسو یې چې دا د الله کلام نه دا تاسو شک کوي په دې خبره کې تاسو عربه تاسو پر دا عجم در سره کا تاسو کوم ملګری دي چې په قران باندې اعتراض کوي کوم ته تاسو الله پاک نه علاوه زنو ته خدایون جوړی ادر سره کې اټول رجم شه عالمی کانفرنس وکي د قران پاک یو فاتو بسوره من مثلی وړو کغه د سورات وړاغه د ټوکړه د قران ورغله دا نو مر تاسو سورت یو پیش کې اټول دنیا ته چیلنج په زمانه کې هم وسم دا ته چیلنج دا قیامت پر یو بیا چیلنج وی نو دا کله تاسو نشه کوله غوړه جمع شولو عاجز شولو نسل کڅنګي اسمون په د کولو کې زمکو په د کولو کې ونو بوټو رشنوالو کې او اسمون او بور رولو کې تاسو عاجز وي الله کولو عبادت علاوه کې نه اندسي کله تاسو دانو منا صد کوم پیغمبر د قرآن وروړیا صلی الله علیه وسلم نو تاسو دین ټول عاجز دي کله نشه پیش کوله دانو منا یو وړو سورات به دا کلام دی الله ومنه صدا دی الله کلام دا او دا پیغمبر حق پیغمبر ومنه صدا حق پیغمبر دا نه الله دا خبره وخره د خلکو ته نو چونکی دی قرآن پاک دا معجزه ده سدیدی کوم فصحت تا کوم بلاغت تا کوم الفاظ و ترکیب ده کوم الفاظ دی کوم دی کی مضمون ده کوم دی کی مقصد ده دی مخکینی قومونو خبری دی ورکی واقعات ورکی بیان شوی دی دلایل ورکی موجود دی دا داسې معجزه ده چې دا نومونه نه عرب پیش کولی شي دا نومونه مثال نه عجم پیش کولی شي حتی چوکم وی اټولو ته چیلنج د دانو نه چوکم نشي کولا نو د قران پاک دا اعجاز بیان شو چې کله د الله کلام دا چې الله کلام دا نه الله کلام په پیغمبر باندې رسي نه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دا نو یو خو قران پاک حقانیت ثابت شروع دویمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالت هم سره ثابت شروع چې دا د الله رسول الله اټول انبیاء کرام ته الله پاک معجزې وکړي په خپل ټیم باندې خاطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور دا هر نبی څلور دا معجزه سره ختم شوی دا
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی په کې ودسي معجزات قرآن په شکل کې وی کړل س پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور دا قرآن پاک په قیامت پر موجود وي او دا دسي معجزه ده او قیامت پر چیلنج هم ده. اوس الله جل شانه په دې آیت کې څه فرمایي و ان کنتم فی ریب کچی ته وې تاسو په شک کې ریب اصل کې اردو کې به ترجمه ته په شک کې کوي. امام راغب اصفهانی هغه فرمایي څه حقیقت کې ریب یو د شک ته رشي هغه شک کول نه وي پکور خسړای کوي خصه معمولی غندې سوچ وکي هغه شک ختم شي ریب د شک ته رشي نو ازک الله جل شانه دی ریب نفي وکړه الله په قرآن په کې اول فرمایلو ذالک الکتاب لا ریب شک گنجائش کې نشته خو څه تور کې کوشش کوي یعنی شک ورکی جوړای هغه تو خپل یو شک ته سی هغه هیڅ حقیقت نشته دلایل سره هغه شک خود به خود ختميږي نه الله جل شانه فرمایلو څه کچې ته تاسو دی قرآن پاک کې شک کوي هغه شک زوی دانا ده قرآن پاک خو ته شک کوي هغه واجه دغه څه نه واقف وي ته د پاتې نشته ایدی واجنه کبه ته شک کوي فاتو بسوره سورت یو محدودی وړي ټوکړې ته ویل شي او سورت قرآن پاک خاص کر دی قرآن پاک هغه سورت ویل شي چې هغه وحی نازل کړه دا 114 سورتونه په قرآن پاک کې دغه وړوګه سورت هم شته د ستر سورت هم شته دا الله جل شانه دغه ته چیلنج ورکړو چې د قرآن پاک وړوګه سورت ویلي نه وي یا په مثال باندې تاسو سورت یعنی روړې پیش کې هرگز به تاسو باندې کې بالکل تاسو باندې کوم شي او دې دا مطلب نه چې تاسو نه کوم شي بیا ټول دنیا نه کوم دا کبازي خلک دا وایي چې خلک نه کوم کنه دا خلک ورسول نه کوم دغه تا چیلنج دا وسره تاسو خو خود چې تاسو کوم ملګری دي ودعو شهداءکم الله جل شانه فرمایلو شهدا اصل کې د شاهد جمع ده معنا حاضر او گواہ ته ویل شي دا گواہ ته شهدا ځکه لشي د عدالت کې حاضر وي نو دینه دا مراد دي چې تاسو کوم عام خلک ته حاضر دي داغه یا کوم غلایز بل چې تاسو خدای ور موجود کړی هغه د اټول د سره د بوتونه د سره جمع کې قیامت پر خالق اټول درجه مشي دا نو قرآن پاک یو وړو که صورت نشي پیش کولا هو بیا الله جل شانه دغه ته صفو و فرمایل چې دا تاسو په واس کې نه دا ولن تفعلوا او تاسو به هرگز دا نه ونه کې صورت نشي وروړلا کله نشي وروړلا نو غور او فکر وکړه چې د اسلام او د قرآن پاک مخالفت څخه به تاسو کوي به د خپل ځون او د مول د اولاد دا ټول په تبعه کې تاسو وروتلی نو ګوره قرآن پاک تاسو الیاذ بالله وړوکه صورت مثل نشه پیش کولا نو به الله پاک د جهنم ور کوم بلې هغه په انسانانو او په کونو باندې بلوي نو هغه به تاسو ځون وسته دا نو منا چې نن تاسو کوم اختلاف باندې وروتلی هم اولاد هم مول هم عزت د اټول مور کې لګولې دي نو دا به تاسو عاجز به تاسو قرآن ومنه چې د الله کلام دا او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې الله نبی دا اټول انبیاء کرام سره څوک معجزات رغلی او هغه دغه زمانه پر خاص بس په پیغمبر لور دا معجزه هم سره ختم شویا خو قرآن پاک دا قیامت پر نشي ختمه دلا دا یو دسي معجزه ده. شیخ جلال الدین سیوطی څنګه مفسر د جلالین یعنی مفسر جلالین دا هغه خپل کتاب خصائص کبرا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه معجزو متعلق فرمایي او حدیث حواله ورګړي چې قیامت پرې دا معجزې د دوه معجزې به بکوي هغه کې وا معجزات د قرآن پاک ته صدا قرآن پاک په قیامت پرې بکوي او دویمه معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا ابو سعید خدری رضی الله عنه تاسو وکړو چې رسول الله دا حج پوری اوریزو کې درې ورځې شیطانون په کونو باندې وشتل شي او هر یو کاس په وو کونو باندې ولي نو روزانه په کونو باندې ولي نو یو کاس هغه 21 کونی شولو داسې په لکو خلک رسی دا خلک کونو باندې شیطانون ولي دا کونی چې تسی په کور خدای څخه کله دوره درې ورځې کونی وشتل شي غونډه ویلوړی وا خو کونی وشتل شي پاتې نه لګي دا چې تسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې الله جل شانه دې باندې فرشتي مقرری کړي څو کوم سړی حج قبول وي الله پاک فرشتي ورسته هغه کونی باندې چک کی ای چاله حج قبول نه وي نو هغه کونی مغزونه کې پوت شي بهقی دا روایت نقل کړه امام بهقی رحمت الله په خپل کتاب کې دا موجود ده ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر هغه زمانی کې کړیا نن ورځې پر تاسو وګوره څو دا کونی روزانه درې ورځې وشتل شي په لکو خلک دا کونی که چې ته یعنی حکومت چې غواړي چې ته وړله اوس په کوړه چې کون غونډه ویلوړي وا نو غونډه ته معلومیږي
نو کوڼي ته معلومیږي دا کوڼي چې ته لوړلو دا کوڼي الله پاک د فرشتو په ذریعہ سره چې گئی نو وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې تصدیق اوس پرې لګیا د کیږي نو بعضی خلک دوره پرې څو غاټي غاټي تبه روغلي هغه باندې وری شیطان ویلو ته ډېر غوسې کی وي چې دا شیطان نن موکا وی ولا په کوڼ باندې چوک په چپل روغلي څه خو بهرحال چوک دا نشي ثابت ولا اگر که اوس کې دغه خبر اوریدلو کې رغلي اساسونه کې څه خلک مقرر دي زوز د کوڼي ټولې هغه کوڼي ټولې بیا هم په کوړه صدا کوڼي ټولې دل یو ځکه کې موجود وګنه غونډه کې موجود یو کنه په کوړه څو غونډه ویلوړي ویلې څکه 18 لک خلک سي نو 18 لک ضرب 21 تو وګوره چې دینه سوره کوړي جوړ شولو په کوړه څو 15 پیغو وته کولو کې غونډه ویلوړي وا خو بهرحال دا دوی خبرې دي چې معجزې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي صدا کوڼي اسمون ته کیږي وګوره نن مغانو خبره نه دی موجوده او یو دا څو قران پوکو دا یو معجزه ده بهرحال الله جل شانه دغه خلکو ته جواب ورکړلو څه د تاسو کوم یې دا کلام دی الله کلام نه ده او دا پیغمبر په حق باندې پیغمبر نه الله جل شانه تو فرمایي څو ته فرمایي وان کنتم او کچیتا وې تاسو وان کچیتا کنتم وې تاسو فی ریبنا په داسې شک کې هغه کې شک کولو گنجائش نشته دا خو تاسو کوي معمولی غوندي غور او فکر وکړئ دا شک ختميږي ریب دي تیر شي وان کنتم او کچیتا وې تاسو فی ریبن په شک کې مما دی غشینا او دی غشی په بری کې نزلنا منزل کړه علی عبدنا مبخل بندا بني وګوره منزل کړه یعنی قران پاک پاتې ولې کې د قران دی الله کلام دا علی عبدنا ایمو په بندا بني پاتې ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر دا فاتو هڅه تاسو شاکر بنی گئے نه منه هڅه خیر سونه خبر ده فاتو تاسو وروړل وکي بصورتن په یو وړغندې صورت باندې صورت هغه به محدودی ټوکړي او قطعي ته لشي په لغت کې حدیثونه کې صورت نه مراد هغه د قران پاک سورتونه دي نو قران سورتونه سترم دي وړوم دي نو وړو کومه مراد خسته شي نفعتو بصورتن تاسو وروړې وړو کا صورت مم مثله ایدی په مثل کې لوړلو هغه خلک خپل منځ کې نسل وروړلو څه خبر وروړل وایي دا شي دا تاسو ټوکی شروع کړي دا قران ته وګورئ جبال فوزي به انګړي تاسو غپ جوړ کړو حالانکه تکړه تکړه ادیبان ورکی موجود وو تکړه تکړه شاعران ورکی موجود وو لغت ماهران ورکی موجود وو خو د قران د دسي مثال وړل نه بالکل عاجز شولو فاتو بصورت من مثلی تاسو وړل وکي دی وړه صورت ایدی په شون دی ودعو کتو سے نشه کولا نه کوم ودعو روبله شهداءکم د تاسو هغه ملګری تاسو هغه حاضر ملګری کغه سره کوم تاسو قران باندې دروس کې عمل کړي او کوم تاسو یې مخ دیون دی هغه دا ټول رجمه کې عالمي کانفرنس وکي ودعو شهداءکم روبله خپل حاضرین تاسو مددګار شهدا معنا تاسو حاضرین هم کولای شي او تاسو مددګار دا معنا هم کولای شي ودعو شهداءکم روبله تاسو دغه حاضرین ملګری ودعو شهداءکم روبله تاسو هغه مددګار من دون الله سوا دی الله تعالی نا ان کنتم کچیتا وې تاسو صادقین رختونی دا کوم خپل خبرې کې که تاسو رختونی وې تاسو یې دا کلام دی الله کلام نه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیه بالله دی الله پیغمبر نه دا کچیتا په دې خبرې کې تاسو رختونی وې خپل د خپل ملګریا او خپل بوتونه د مددګار دا ټول روولې دا نومره کلام جوړ کې کچیتا تاسو په خپل خبرې کې رختیا وې فإن لم تفعلوا کچیتا تاسو د سیونه کړلو فإن کچیتا لم تفعلوا تاسو د سیونه کړلو ولن تفعلوا او هرگز تاسو کوله هم نشه کوم نه کړلو او هرگز کوله هم نشه تاسو واس کې نشته دا خبره تاسو په تکت کې نشته دا خبره فتقوا نو تاسو ځون وسته النار دی اغورنا التي اغور وقودها سلرګي دي الناس خالق دي والحجاره اور کوړي دي ګورا ک قران پاک په مثل تاسو وړو کا صورت ور نوړلو نو تاسو کارو نوړلو او هرگز راوړل هم نشه دا نه سالا پوک تا شک د کی دا شیروډی نه راوړل هم نشه ته چیلنج دا فتقوا النار التي زون وسته دی اغه ورنا وقود الناس والحجاره سدي غلرګي اغه خلق اور کونی دي اعدت للكافرين تیار کړي شوی دي خلکو دی پاره چا د کوم خلکو دی پاره څنګه کافرون دي پاتې ول کې د پیغمبر نه کوم خلک انکار کوي هغه کافر ده د قران پاک حقانیت نه چوک انکار کوي هغه کافر ده نن په دی واقع
څه د کوم عالمي دنیا کې او خصوصا ایمو تاسو په ملکونو کې خلکو کوشش دغه ده لکه قدیانیون شولو یغو مهنت ته کوشش ته الیاذ بالله څنګه چې پیغمبر سره مخیری پیغمبر نه ده هغه بعد بل پیغمبر به هم رسی یا بعضو خلکو د دیشو سپارو په ځوبني څلويخ سپاری جوړی کړي نه قران پاک اندغه دیش سپاری ده دغه دیش سپاری نه یو لفظ هم ته چوک زیات وروړي هغه نه حق ته نه سچ ته نه غوسه مومنو دغه قران پاک چې کوم تاسو سره موجود ده اندارو نه قران پاک د الله پاک په لوح محفوظ کې اندارو نه هغه حفاظت فرمایله اوس هم ټول دنیا ته چیلنج ده څنګه تاسو چوکم دې قران پاک په باره کې شک کوي چې دا حق سچ کتاب نه ده چیلنج ده ته څوره تکړه نه تکړه خلک ساينس ترقی وکړه ټیکنالوژي ترقی وکړه شاعران وکړه ادیبان وکړه قلم د سره موجود ده صحیح د سره موجود ده کمپیوټر د سره موجود ده ګوګل انټرنیټ د سره موجود دي تکړه خلک د سره موجود دي تعلیم ترقی باندې روان ده ټول ته اوسم چیلنج ده څو چوکم د قران پاک د آیاتونو په مثال باندې وړو کا سورات وروړي هغه د قران پاک د حقانیت نه انکار دي یعنی ثابت دي کی چیلنج دا ته اوسم چونکی نشي ثابت ولا بهرحال مودا قران منو ته حق سچ کتاب ده د الله کتاب ده د الله کلام ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د الله اخیری نبی ده حق نبی او سچ نبی هغه خپل کلام د الله ولا او خپل خبري امت ته قوم ته رسولي دي او دا به اغنباد امت ته او قوم ته د خبري سپريلي الله تعالی د وکی سموت سره د قران پاک حقانیت د مزلو د الله پاک رنو بسي الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درد فکر موږ زړونو درنو بسي دا وخت نستی وخت نه ده کچې ته کې نستلو او د قرآني تعلیمات عام نه کړلو به ته مو بچاینه لګیا ده څنګه موبایل کې مبتلا ده هغه په ټي وي وی سي ار فلمونو کې مبتلا ده هغه په نور ماحولونو کې ماحول کې مبتلا ده قرآن تعلیم نه لګیا ورې کیږي احادیث تعلیم نه لګیا ورې کیږي به داسې وخت راشي لکه هغه خلکو څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرآن او د اسمنی کتابونو د پیغمبرانو او د الله ذات انکار کولو به تو اولادم هغه انکار کوي الله ذات نه انکار کولو به تو اولادم انکار کوي نن هم په سوشل میډیا باندې عالمی اسټابلیشمنت عالمی ادارې څوک دي غیر مسلم ولا یغه کوشش دغه چې د نوجوان نسل روان دغه خوش کر 15 سال نه ونی سي کوم به د سینې جوانون 30 سال پوری دي په دغه باندې یو مهنت شروع ده صدا ته کبو کونه دغه ذهن خراب کا صدا الیاذ بالله قرآن نه انکار وکي حدیث نه انکار وکي او علماء نه هم وری پیغمبر نه هم انکار وکي ملحدین نه جوړ شي نو کچې د خپل بچي جوړول غوړي اسلام مطابق د دین مطابق روي ولې قرآن ترجمه تا روي ولې د احادیث ترجمه تا روي ولې د علماء محفل تا ان شاء الله د ایمان د زون د وخت د معاشره حفاظت وکي ورنه کدا د کوم طرف ته کومي هوا او کومي وبویوللو بیا بونه غنه کې ګلابونه نه کې الله تعالی د موږ ته سټول ته په خبرو باندې عمل کول توفیق نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین